په دې کې یو انټرسټینګ مسله بله ده، یو عجیبه مسله ده. بعضې کسان سوال کوي وایي جي هغه کم مونځ دی چې په هغې کې 4 قاعدې پرله پسې راځي. 4 قاعدې، قاعده خو پېژنئ که اتحیات، ناسته، تشهد. وایي داسې کم مونځ دی چې پرله پسې هر رکات نه پس به کښېنې. مونږ خو چې 4 رکاته مونځ کوو 2 رکاتو نه پس کښېنو که نه، که 3 رکاته مونځ کوو هم د 2 رکاتو نه پس. وایي داسې کم مونځ دی چې هر رکات نه پس پکې ناسته ده. نو دا د ماښام مونځ دی، خو داسې صورت یې داسې دی چې امام په 2 رکاته کړي وي او قاعده کې ناست دي او ته راشي امام سره شامل شي، نو په دې کې 4 پیرې پرله پسې ناسته راځي. هر رکات نه پس باندې شروع کې هم کېناستې امام سره په 2م رکات، خو هغه رکات خو تا نه دی کړی، خو ناسته دې وکړل اتحیات. یو اتحیات شو، بیا امام پاسېدو 3م رکات ته، نو د 3م رکات نه پس بیا امام کینی، نو څو ناستې شوې؟ 2. بیا چې کوم دی عزتمندو تا نه څو رکاتونه تللي دي؟ 2. یو خو دې وکړلو، نو د 2م رکات چې ته به خپل کې د هغې نه پس به بیا کینی، نو څو پیرې ناسته شوه؟ 3. او بیا چې خپل 3م رکات وکړي نو بیا به کینی 4. او پرله پسې امام سره هم کېناستې، بیا په بل رکات کې بیا امام سره کېناستې، بیا چې خپل 2م رکات وکړو بیا کېناستې، بیا چې خپل 3م رکات وکړو بیا کېناستې. 4 پیرې پکې کېناستې او مسلسل. نو دا د ماښام مونځ دی.